دین کې افضل ترین عمل جهاد دی او په مرګونو کې تمام نه بهترین مرګ هغه د شهید مرګ دی. عزتمندو شهادت دا ملوېدل دا هر چاته نه ملوي، هر چاته نه ملوي. یو صحابي دی هغه تمنا لري مکه مکرمه کې نو وایي چې الله مو شهادت مرګ زوی به دې کې زوی دې کسي چې ابو لوړ شو کړه مدینه منوره کې جهاد ته ته لوړ چې ګوره الله دې خواخ نه کی کنه دا به نه موږ ځون دې پورا او دې ځون تیارې دوه دې پورا چې د کفارو په خلاف باندې خپل تیوري خو وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کړه چې نیت د جهان دې پورا نه او دا انسان مړ شو وفات شو مړ شو دا خو خو کوي کم مذهب باندې مړ کیږي تمہارا ساتھ وعید ہے. قرآن کریم کې الله فرمایي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم. الله فرمایي که تاسو سپکیو قدرو نه یو تاسو دې الله په لار کې په خپل مالونو په خپل ځانو جهاد وکړئ. الله فرمایي تر هغه پورې مکه نو تر کومه پورې کفر ختم شوی نه لا تکونه فتنه چې فتنه نه وي پاتې. نن دې موږ په معاشره کې څومره فتنه موجود څومره کفر موجود موږ اسلام ته څومره تکلیف رسي موږ پیغمبر ګستاخی کې موږ پروت یو. د نن د مسجدونو او د دغو عزت او احترام د په جهاد کې پاتې نور شنو کې نشته دی چې اوس موږ جماعت کې کینو الله الله یو دا هم خو بهتر عمل خو جهاد تمام اعمالو کې بهتر جهاد د پورا تیوري کول د مستحب او سنت واجب عمل او چې کله فرض عین شي نو بیا تمام اعمال پر خودل پکور دی جهاد ته دا یعنی کوم لا دې موفق ډېر کمزوري ډېر جهاد نو موږ ګوره دا یقین په الله وکړي چې موږ خبرې ته نه کوي خبرې ته موږ باندې برو ورځي چې موږ خبرې ته د جهاد اورېدو ته دي. نن په سوشل میډیا وګورئ هر یو خبره مخکې تر د کفر غانا اپلوډ کا دنګو په مخکې دروي میلیونو خلک کسي قران کریم تلاوت کوي په پنځه کاسه ونیو قاضي جهاد د قران کریم په آیات کې خبره وکړه چار پنځه کاسه ونیو سي بس موږ ته څه په مانس کې صرف دا شیر بټن په نوس کې نو شامل مونږ شو کولای صبر په مونږ کې رښتا جهاد مونږ نه وکړ اخر جنت ته تګ مسول خو نه دی. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب الله دې موږ ته